ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یو روزدار مسلمان د الله په فضل سره روزه اونیسی او بیا د روزې په حالت کې د دنه صدا شکار وشي چې هغه د روزې سره نامناسب وي، روزه کې نه پکار، نو د روزهدار مسلمان د دغه کار د په دې روزه باندې کم قسم اثرات پریوزی، کم قسم اثرات قربانی مرتب کیږي. نو فقهاء د فقه په کتابونو کې د هغې تفصیلات لیکلي دي. یو قسم کارونه داسې دي چې روزهدار د روزې په خوله وکړي، نو روزه باندې هیڅ قسمه غلط اثر نه پریوزي، نه روزه ماتیږي او نه په روزه کې کراهت راځي. کراهت دو قسمه دي، یو کراهت تنزیهی مکروه تنزیهی او یو کراهت تحریمی مکروه تحریمی. نو نه روزه مکروه کیږي په کراهت تنزیه سره او نه روزه مکروه کیږي په کراهت تحریمی سره. بعضی کارونه د روزهدار مسلمان د روزې په حالت کې داسې دي چې هغه دې وکړي نو روزه کې کراهت پیدا شي، روزه مکروه شي، بې خونده شي، برکت پکې نشي پاتې، ثواب یې ختم شي. بیا بعضې کارونه داسې دي چې د هغې د وجې نه روزه مکروه شي، په کراهتي تنزیهي سره مکروه تنزیهي شي. او بعضې کارونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې روزه کې کراهتي تحریمي پیدا شي، مکروه شي په کراهتي تحریمي سره. کراهتي تحریمي حرام نه دی،
لیکن حرام ته ورنږدې دي د هغې مرتبه د حرامو نه لږ کمه ده او مکروه تنزیهی کراهت تنزیهی هغه جائز مباح او حلال ته نږدې دي دریم قسم کارونه د روزه‌دار مسلمان د روزې په حالت کې داسې دي چې هغه دې وکړي نو د ده په روژه باندې دا اثر پرېوځي چې روژه ورله ختمه کړي روژه یې ماته شي خو هغه نقصان او هغه جرم داسې جرمي داسې نقصاني چې د روژې د ماتېدو په عوض کې د رمضان د میاشتې د وتو نه بعد صرف د دغه یوې ورځې د روژې قضا راوړل ورباندې لازمي او څلورم قسم کارونه داسې دي چې هغه روژه‌دار وکړي نو د ده په روژه باندې دا اثر پرېوځي روژه ورله ماته کې ختمېږي ګناهګار یې هم کې کبیره ګناه کې مبتلا کې کبیره ګناه شي کومه روژه چې ماته کړه د رمضان نه پس د دغه روژې قضا پې هم لازمه شي جرم یې وکړه ګناه یې وکړه نافرمانی وکړه د الله پاک یو ډېر لوی حکم یې مات کړ نو په ده باندې سزا هم لازمه ده په دې دنیا کې او د هغه سزا نوم دی کفاره دی به د هغې کفاره هم ورکوي روژه یې ماته کړه د دې به قضا راوړي ګناه یې وکړه د دې نه به توبه وباسي او جرم یې کړی دی د دې سزا به خوري او هغه سزا دا ده چې 2 میاشتې پرلپسې په تسلسل سره به د روژې نیسي اوس د روژه‌دار هغه کارونه چې د هغې په وجه باندې روژه نه ماتېږي او نه پکې څه کراهت راځي نو هغه د سر نه یې راونیسه په سر باندې تیل لګول او یا پخپله او یا د مالشي په ذریعې سره سر ته د تیلو مالش ورکول دا هغه عمل دی چې دا جایز دی نه روژه ماتوي انې مکروه کوي د اوړي روژه ده او ګرمي ده تږی شوی دی د دې خپلې تندې د زور د ماتولو په نیت په سر باندې اوبه راواړئ او یا توریه لمده کې هغه په سر باندې کېږدي سر کې یخه راشي تنده کمه شي نه دا جایزه ده
نه روژه ماتیږي او نه ورسره مکروه کیږي. سر زخمی شه په چاړه یا په چاقو یا په بل ګوزار یا په ګولۍ او بیا د سر په دغه زخم باندې اوچه یا لنده دوایی لګی نو دا جایزه ده. ها البته که هغه زخم دومره ژورو چې د هغې هغه اثر دماغو ته رسېدلی نو بیا بغیر د عذر نه په دغه زخم کې داسې دوایي ورشول نه دي جایزه چې هغه دماغو ته رسي. او که عذرو نو جایزه ده، لیکن که هغه زخم دومره ژورو چې دماغو ته رسېدلی او د هغه دوایي اثر هم دماغو ته ورسېده نو بیا یې روژه ماته شوه، ګناه پرې نشته، صرف قضا به راوړي. سترګو کې د روژې په حالت کې دوایی اچول، خواږه یا تراخه رانجه اچول، حتی کې که د هغه رانجو اثر په لاړو کې ښکاره شه نه هم جایزه ده. د روژې په حالت کې د سترګو اپریشن کول، پرده ته اخوا کول او بیا د اپریشن دپاره په سترګو کې که چېرته انجکشن سن لګئ د نشې دپاره نه هم جایزه ده، روژه ورسره نه ماتېږي. د روژې په حالت کې د پوزې په ذریعې سره عطر بویول، د ګلاب ګل بویول او د روژې په حالت کې خوږه خوشبودار میوه بیا بیا د پوزې سره لګول او د هغې هغه خوشبو راښکل جایز دي، روژه نه ماتېږي نه مکروه کېږي. فطرتاً طبعاً روژه کې چې کومه پوزه کې چې کومه ګندګي را پیدا کېږي او پوزه د دغه ګندګۍ نه ډکه شي او بعضې وخت کې انسان بره د ساه په ذریعې سره دغه خیرې دا ګندګي راکاږي او تیرې کي نه دا جایزه ده، روژه نه ماتېږي نه مکروه کېږي. پوزه خوږ ده، د پوزې په دې سوري کې دننه دانه راختلې ده یا پوزه زخمی شوې ده او بیا د ګوتې په ذریعې سره یا د ډکې په ذریعې سره د پوزې په دې سوري کېږي دوایي لګول، ټوپ لګول جایز دي، نه روژه ماتېږي او نه ورسره مکروه کېږي. د پوزې په ذریعې سره د دوایي نه ډکه داسې سپرې راښکل چې هغې کې دوایي لګېدلې ده او د پوزې
د هوا په ذریعه سره اگر اخ کله او پوزه درله کولو کړله نو دې سر روژه ماتېږي دا دماغو ته رسي د روژې په حالت کې په خپله پوزه اینه شوه یا د څه سره ولګې اینه را روانه شوه یا دې د چا سره جنګ وکړو په پوزه یې ووارې پوزه یې درله ماته کړه وینه ترې روانه شوه هر څومره ډېره وینه چې ترې لاړه نو په دې سره روژه نه ماتېږي ها البته که هغه وینه دي د پوزې د ساه په ذریعې سره راښکله او بیا دې تېره کړله نو روژه ماته شوه قضا لازمه ده کفاره نشته دی اگر بتای دی په دکان کې لګولې ده او د هغې نه لوګي راخېږي او یا یو سړی دی بې روژې دی سګرټ یې لګولې دي چې نه مسکي او تا پوزه ورنږدې کړه او د پوزې په ذریعې سره دی هغه لوګي د اګربتۍ یا د سګرټو یا د چلم راښکلو نو روژه ماتېږي قضا لازمه نه کفاره پکې نشته یو سړی د وړو په ژرنده کې کار کوي یا یو سړی جاړو کښري جاړو وهي او یا زنانه د روژې نیولې ده او کور صفا کوي سنډي را سنډي او یا یو سړی په لار روان دی او خلق لګیا دي لارې سړکونه جاړو کوي او په دې حالاتو کې د پوزې په ذریعې سره او یا د خولې په ذریعې سره کم ګرد و غبار یا د وړو کم اثرات خېټې ته لاړل نو دې سره روژه نه ماتېږي اگر چې د هغه اثر سړی په لاړو کې محسوس کړي نو د هغه د ضروري چې کوم سړی د وړو په ژرنده کې کار کوي نو خامخا به دې پوزه په زوره تړي یا جاړو وهي نو پوزه به تړي چې لوګی لاړ نه شي دې ته حاجت نشته دی غوږ بی اختیاره د اوداسه په وخت کې او یا د غسل په وخت کې په غوږ کې اوبه لاړې او یا شا قصدن عمدن په غوږ کې اوبه واچولې نو روژه نه ماتېږي باقی باقی شو دوایی نو د پردې نه دی خوا ته د غوږ چې کوم سورې دی دی کې دانه راختلې ده زخم جوړ دی نو په دې باندې ټوپ لګول یا لونده دوی لګول جایز دي او د دوی قطرې په غوږ کې ورچول غوږ درد کوي دنه دنه پکې تکلیف دی نو په دې مسله کې لږ اختلاف دی نو د بعضې فقهاو رایې دا ده چې غوږ کې دې دوایي واچوله نو روژه ماتېږي د پخوانو فقهاو رایې دا وه موجوده زمانه کې
د ډاکټرانو چې کوم تحقیق دی نه هغه دا چې د غوږ او د معدې ترمنځ یا د غوږ او د دماغ ترمنځ داسې نری نلی یا لار نشته چې معدې یا دماغ ته دویه خوراک رسي. نو په دې وجه باندې غوږ کې د قطرې واچولې، نو که د کم سړي د غوږ پرده کټ وه سوری وه نو بیا خو روژه ماتېږي، او که پرده روغه وه نو بیا د قطرو په اچولو سره روژه نه ماتېږي. نو د دې وجه نه احتیاط دا دی چې د روژې په حالت کې د ورځې په غوږ کې قطرې نه اچي. د روژې په حالت کې که یو سړي بی اختیاره الټي وکړه، بې پامه یې الټي وکړه، که لږه وه او که ډېره وه نو روژه نه ماتېږي. البته که بی اختیاره یو سړي الټي وکړله او خولې ته راغله، سی بار لړه کړه او کومه قطره نیمه پاتې وه په هغې قصدن عملا مرۍ را جوخته کړه او واپس یې تېره کړه، نو په دې سره روژه ماته شوه. او که یو سړي قصدن عمدن په خپله خوښه او په خپله مرضۍ الټي وکړه، بعضې وخت کې د پېشمني په ټیم کې سړی په ځان پوه نه شي، بې دریغه خوراک وکړي، ماښام یې میم بې دریغه خوراک کړي، بیا د ماښامه پورې ازمېږي نه، نو په زوره کوشش کوي چې مال له الټي راشي. نو قصدن عمدن که یو سړي الټي وکړه نو که دا لږه وه معمولي وه نو روژه نه ماتېږي، او که په ډکه خوله باندې وه نو بیا یې روژه ماته شوه، اگر چې یو ذره هم دا الټي تېره شوي دي. یو سړی د نسوارو عادي دی او یا د پان عادي دی، او د پېشمني په ټیم کې د نسوارو چونډۍ خوله کې ایښې ده، د پان پاړې په خوله کې ایښې ده او سترګې ورغلې چې راپاڅېده نو اذانونه شروع، زر زر یې هغه چونډۍ لړه کړه، هغه پاڼې لړه کړه، خو دغه روژه د ماته شوه. امساک به کوي، امساک معنا ده دا نه چې روژه مې هسې ماته شوه راځه اوس ښه ځان موړ کړه، نه، د ماښامه پورې به د نورو روژهدارو په شان د دې خوراک څښاک نه کوي او پابندي به ساتي. البته د دغه روژې قضا به دوباره بیا راوړي د رمضان د میاشتې نه بعد. د روژې په حالت کې اکثر سړی اودي راپاسېږي، نو په دې خوله کې ویني لارې شي دوکۍ نو وینه ورسره وغورځي، نو د خوب په حالت کې په خوله کې وینه را پیدا کېدل او بهر د لاړو سره غورځول دې سره روژه نه ماتېږي او نه ورسره روژه مکروه کېږي. د روژې په حالت کې که د یو سړي په غاښ باندې درد شو او ناقابل برداشت شو او ډاکټر وله ګولۍ ورکړه چې دا په دې چینجن غاښ باندې د پاسه کېده او یا یې مالوش په دوایي باندې غوړ کړه او وایي دا په دې چینجن خوږ غاښ باندې کېده کېښول، نو دې سره روژه نه ماتېږي. البته کوشش به دا کوي
چې دا کوم خوند د دوی را پیدا کیږي هغه به د لاړو سره بهر غورځئ. د روژې په حالت کې د سړي په غاښ باندې درد راغی او دا درد ناقابل برداشت شو او بغیر د غاښ د اخکلو نه بله چاره نه وه، نو غاښ اخکلو هم د روژې په حالت کې جایز دي. ها البته چې کله غاښ وباسي او د هغې نه پس وینه روانه شي نو کوشش به کوي د ماښامه پورې چې هغه وینه به بهر غورځوي، تیری به نه. که په غاښ باندې درد و او غاښ چینجن دی او د درد د قلارېدو دپاره ډاکټر ته ورغو او په دې ورۍ کې ورته ستن ولګوله چې هغه درد کم شي او غاښ نشه شي، نه هم جایزه ده، روژه ورسره نه ماتېږي. د روژې په حالت کې په شونډو باندې دوایي لګول جایز دي او د روژې په حالت کې د زنانو دپاره سرخي لګول په شونډو باندې جایز. ها کوشش به دا کوي چې د هغې کوم وږم دی خوند دی هغه به بهر لړکۍ بهر بیا غورځوي. داسې ټوت پیسټ چې هغه بالکل ساده خوشبو او خوند پکې د سره یي نه، د روژې په حالت کې د ورو او د غاښونو د صفا کولو لپاره نعوذ بالله بعضې خلک داسې وي چې قدرتاً فطرتاً د هغې د خولو نه فطري بوی راخیږي، نو د هغه بوی د ختمولو دپاره دی پکې د ټوسپیس ومیږي، نجایزه ده. تر دې پورې فقهاري کې چې بعضې خلک داسې نعوذ بالله الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي، د ترخونو نه څښا بوی راخیږي. بعضې خلک داسې د هغه د خولې نه څښا بوی راخیږي او دا د الله د اړخی. نو مسله دا ده چې د داسې سړي دپاره د جمع د مونځ د پرېښودو اجازت دی. ډېرې ځان لمونځ په کور کې کوي او جمع ته دي نه راځي، ځکه چې د دې خولې د بدبویي په وجه باندې یا د ترخونو د بدبویي په وجه باندې یا دانه پرې راختلې ده څښا شوې ده د هغې نه بدبو خېږي، د هغې په وجه باندې نورو منځګزارو ته تکلیف رسی. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. اوس وروره مسلمان چاړه تېره کړې ده د مسلمان په غاړه باندې راښکلو ته، نه روژه ګوري او نه پېشمني ګوري او نه افطاري ګوري او لګیا دي مسلمانان نعوذ بالله یو بل کوتره کوي او د الله سره د خپل بنده د صحت او د هغه د زندګۍ او هغه د تکلیف نه د بچ کولو دومره اهتمام دی چې د جمع مونځ څومره لوی عبادت دی، لیکن بیا هم چې د کوم مسلمان د هغه بیمارۍ په وجه باندې چې هغه د الله د اړخی د دې اړخ هم نه او د دې په وجه باندې په جمع څومره ټیم لګي، یا 10 منټه لګي یا 15 منټه لګي، نو دا 15 منټه هم چې ستا د بدبو د وجه نه بل مسلمان ته تکلیف رسی، الله وی دا د تکلیف نه بچ کا خیر د جمع مسپری ده. همدغه وجه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام پیاز خورل حلال کار دی، اوګه خورل حلال کار دی، لیکن چې کوم مسلمان پیاز وخورلو اوګه وخورله ګندنې وخورله او تازه وشنوه او د هغې نه بدبو راختله، نو تر څو پورې چې دا بدبو ختمه شوې نه ده دی به د جمع مونځ ته نه ځي، ځکه د پیازو د هغه بدبوی په وجه باندې نورو خلکو ته
تکلیف رسی. نو غرض ده چې هغه ټوت پیسټ چې کوم خوشبوداري کومه کې خوشبو لګېدلي نو د دې استعمال مکروه دی. که بغیر د عذر نه نو فقها وایي کراهت تحریمي دی پکې، او که عذر بیا مکروه تنزیهي دی. خو بیا هم کوشش دا کې چې ټوت پیسټ یې ومږلو چې تر څو پورې د هغه خوشبو او د هغه دوی اثر په لاړو کې دی، لاړې به بهر لړه کې. یو مسلمان اودس وکړلو، غسل یې وکړلو، او د اودس او د غسل نه بعد د اوبو لوندوالی په خوله کې پاتې شي، نه احتیاط بکې، د مزمزې نه بعد یو ځل دوه ځله به لاړې لړه کې چې هغه لوندوالی ورسره بهر لاړ شي پریوځي، لیکن بیا هم لوندوالی پاتې کېږي. نو د اودس او د غسل نه بعد د اوبو کوم لوندوالی په خوله کې پاتې شه، دغه لوندوالی که سړی تېروي نو دې سره روژه نه ماتېږي او نه ورسره مکروه کېږي. بعضې مسلمانان هغه د ساه بیمارانی نو یو پمپ غوندې میلاویږي، نو د دې پمپ په باره کې د فقهاو دوه رایې دي. یو هغه پمپ دی چې هغې کې دننه ګیس هم وي، هوا هم پکې وي، او د هوا سره پکې دوایي هم وي. هغه دوی چې هغه دوی هغه ساه کولاوي، نو داسې پمپ استعمالول د خولې په ذریعې سره چې هغې کې دوایي میلاو شوې ده، دې سره روژه ماتېږي. او که داسې پمپ ای چې هغې کې تش اکسیجن دی، تشه هوا ده، دوایي پکې نشته دی، او دا یې راښکلو، نو د دې مثال د عامې هوا په شان دی. د عامې هوا په راښکلو سره روژه نه ماتېږي، نو په دې سره هم د بعضې فقهاو رایې دا ده روژه ورسره نه ماتېږي، لیکن بیا هم احتیاط پکار دی. او مسله دا ده چې کوم سړی د ساه بندۍ مریض دی او د ماښامه پورې بغیر د دې نه د ده ګزاره نه کېږي، الله پاک ورته روژه معاف کړې ده. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. د روژې په حالت کې ستن لګول جایز دي، د مټ ستن هم جایزه ده، د رګ ستن هم جایزه ده، حتی کې چې د روژې په حالت کې ډریپ لګول هم جایز دي. روژه یې نیولې ده او څه داسې بیماري راپېښه شوه د روژه ماتې نه وړاندې چې بغیر د ډریپ نه ګزاره نه کېږي، نو ډریپ لګول هم جایز دي. اسی د کمزورۍ د ختمولو دپاره بیماری نشته دی، اسی بدني کمزوري ده او یو سړی د طاقت دپاره د روژې په حاله کې ډریپ لګوي، نو بیا مکروه دی، خو روژه بیا هم نه ماتېږي. نه د رګ په ستن، نه د مټ په ستن، او نه به ډریپ سره. الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. اکثر ملګري د شوګر بیمارانی نو د روژه ماتې نه وړاندې اول نیمه ګنټه یا 10 منټه 20 منټه په خپله باندې په دې خېټه کې انسولین ولګئ، بیا ورپسې وروسته روژه ماتئ، نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي. نو ځکه مې درته وویل الدین یسرون، د الله پیغمبر فرمایي دین آسان دی. یرید الله بکم اليسر
ولا يريد بكم العسر. یو مسلمان د پېشمني نه وړاندې احتلام شوی دی او یا یې د کور واره سر کوروارې کړی دی او د غسل د کولو موقع شته، غسل یې ونه کړلو او د جنابت په حالت کې روژه ونیوله او بیا یې د هغې نه وروستو غسل وکړلو، دا هم جایزه ده. د جنابت د پلیتې او د روژې د یو بل سره ټکره او تضاد نشته دي. ډېرو ملګرو پکې یو مسله د ځان نه را جوړه کړې ده د خېټې نه چې غسل وکړه او غړغړي بیا ماښام د پېشمري په ټایم کې وکړه. نو ګوره په غسل کې د سر د ویښتو نه راواله د خپو د نوکونو پورې په ټول بدن باندې اوبه را اړول ده فرض دي. تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. دری سره د الله پیغمبر فرمایل چې د مسلمان بنده د بدن د هر ویښته د لاندې جنابت دی. نو د دې وجې نه د جنابت په غسل کې به بدن ټول داسې مګي چې د یو ویښته بیخ د اوبه ورسي. علی رضی الله عنه فرمایي دا حدیث می د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې اورېدلې دی نو د دې نه بس فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی. وې د دې حدیث اورېدونه بعد می د خپل سر سره داسې معامله کړې ده لکه یو دشمن چې بل دشمن راونیسي او څنګه معامله ورسره کوي. څه معنی؟ یو معنی یې دا ده چې د غسل په حالت کې بیا زه د سر داسې مګمه په زوره زوره لکه یو دشمن بل دشمن چې راونیسي د ځمکې سره یې مګي په دې نیت چې چېرته د سر د ویښته د لاندې یو ځای اوښ پاتې نشي. او مزمزه معنی 15 وخت په اوداسه کې څه طریقې سره خوله وینځي دا او استنشاق پوزه کې وباشول دا په اوداسه کې فرض دي. باقي باندې شو پوزه ترخول دا فرض نه ده او غړغړې کول هم فرض نه دي. لہذا د ماښام په وخت کې چې روژه ماته کړه او د اوبو ګیلاس دې په خوله راواړولو مزمزه ورسره غرغره ورسره په خپله وشو جنابت په خپله خېټې ته لاړ دوباره بیا غرغړو ته پکې حاجت نشته دي. د روژې په حالت کې د ورځې که د چا احتلام وشو نو په احتلام سره روژه نه ماتېږي. د روژې په حالت کې روژهدار مسلمان د خپلې کور والا سره ځان ومږلو او منی تلاړه انزالي وشولو نو روژه یې ماته شوه. البته صرف قضا ورباندې لازمه ده، کفاره ورباندې نشته دي. د دې وجې نه فقها وایي چې د روژې په حالت کې د خپل کور والا سره شیر شار کول، لاس وهل، ښکلول، یو ځای ورسره سملاستل نو دا جایز دي که نه؟ نو سړي پورې کار دی چې د چا په ځان باندې پوره اعتمادي چې په نور ګناه کې به نه مبتلا کېږم نو جایزه ده، او چې د چا په ځان باندې ادبار نه وي الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. نن سبا خو د فارمي چرګانو ځواني ده پوه شو خبره باندې پوه شو نو کوشش به کوي چې ځان وساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو سړی راغی د ترمذي شریف حدیث دی د روژې په حالت کې د کور والا کولول او لاس ماس وهل جایز دي که نه؟ وایي نه دي جایز. بل سړی راغی وایي جایز دي که نه؟ وایي او جایز دي. چې لاړه صحابه کرامو تپوس وکړلو یا رسول الله مسله یوه ده یو سړي ته یو شان جواب ورکړه بل ته بل جواب ورکړه وایي چې چاته مې وایي چې نه دي جایز دا خو نوجوانو ځوانو او د ځوان په باره کې دا یره ده
چې دی به په ګناه کې څه شي مبتلا شي او دا بل چې کوم دی دا خو بابا او بوډا دا خو هسې مینجڼوالی دی پوه شو نو په معمولي ښکلولو او لاس وهلو باندې دا امکان نشته دی چې دا به انزال وشي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. بعضې ملګري ما خو درته ووایي چې د مسالو انسانان دي موجوده زمانه کې خو داسې کمزوري چې خپل کور والا ته یا پردي انسانانو ته وګوري او په کتو سره د هغه انزال وشي. نو په کتو سره د انزال د کېدو په وجه باندې روژه نه ماتېږي او نه مکروه کېږي. نه دا هغه بنیادي مسایل دي د روژې متعلقه. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته په صحیح طریقې سره د عمل لکولو توفیق نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.